کله به یوه زندان کې وو، کله به بل زندان کې وو، کله به بل زندان کې وو. هغه زندانونه څنګه وو مختصر تاسو واورېدل. څه مولا په صحیح قیام حالات کې ورکې نه شو ودرېدلی. مولا که وغوښتی چې څملې استراحت وکړي صحیح بې خپې نه شوې اوږده یو داسې ځای کې مولا تشریف فرمو. یوه ورځې باندې یوه مؤمنه راغله د یوه زندان دروغې ته او دروغې دغه مال دغه پیسې واخله خو ما ته اجازت راکړه چې زه یو نګاه خپل مولا باندې واچوم لږ یې وکسم. مولا پسې م د ډېر زړه خوږېږي. هغه زندانمان چې کله هغه پیسې ولیدې پیسې ونه واخیستې او دغه کړکۍ نه دغې خوچې نه سترګې وغړوه مولا به وکسي. هغه مؤمنه چې کله سترګې غړوي تیاره کسي بلې چې نه کسي ته دکو او پلن کیا پیسې دا واخیستې دروې ښایي دلته خو هېڅ چوکا نشته ته دکو نه لږې ځیرې سترګې وغړوه. بیا راغله دا مؤمنه څه ښې سترګې وغړولې بیا دوی چې نه دروې خو ما یا نورې پیسې به درکوم خو ما ته صرف یو وارې خپل مولا وښیه. ته دکو مولا د اندالته دی ته دې چې دلته خو هېڅ یا نشته یو چادر پروت دی دلته خو هېڅ یې نشته دی. ته دکو نه اندک چادر لاندې تو مولا تشریف فرما. مولا باندې دوره ظلمونه و دوره ظلمونه. څه کله مولا ته سیندي ابن شاهق ملعون ذریعه سره د هارون حکم سره کله زهر ورته میلاو شول نو مولا از زهر و اثار واچینه ډېرې تندې احساس وکړلو ډېر زیات تږی شو نو چاته یې ویله لږې اوبه راوړو. سیندي ابن شاهق ملعون اوبو غوښتلې په ځای مولا باندې ظلم وکړلو اوبه یې نه وې کړې. کیدای شي ذهن کې بیا دغه راغلي وي چې مولا زه یې تا المسا یم څنګه تا ته کربلا کې اوبه نه شوې میلاو همداسې به ما ته نه میلاوي. هغه عظیم امام دی څه کله اخري لمحات راغلل دا دعا به کوله خدایا ما د هارون جیل نه رها کړې خدایا ما د هارون قید نه آزاد کړې. راویه یې ما سترګې غړولې څه کله اخري لمحات یې مخې واړول مدینې طرف ته څه خبرې وکړلې څه وصیتونه یې وکړل. بل طرف ته مدینې کې مولا امام رضا علیه السلام چې کله هغې لمحې کې هغه خبرې واورېدې کلاکه کلاکه په ژړا شولو. خلخانې غږ ورباندې وکړو مولا ویلې په ژړا شولې چوک د یاد شولو څه په ژړا شولې. ته د کوم ما ته د بابا وصیتونه ذهن ته راغلل. بابا ما دنیا کې اخري لمحات زه یتیم شولم بابا ما دنیا نه لاړلو. عزادارو دغه مظلوم امام چې کله شهید شولو ظالم حکم وکړلو څو څلور بندیان راشوی اشیا و امام جنازه او چاته کوي اجرکم الله. هغه څلورو بندیانو هغه جنازه او چاته کړه ای بغداد پل باندې کېږدوله یو غږ به کولو هذا امام رفضا دا شیعو امام دی دا د شیعو امام دی. مولا امام موسی بن جعفر ته ډېر مظلومي مولا مدینې نه یې په زوره راوستې بغداد ته خو مولا جان ته یې څه کله مدینې نه راوستې لسونه د خلاص و مولا خلخانه نه وه در سره مولا لیارې کې ظلم سره نه بوتللې مولا لیارې کې تګې نه شولې مولا لیارې کې چادر باندې ظلم نه وکړلو خو مولا ما سلامي تا ګرانې که سجاد باندې مولا هغه یې څه کله کربلا نه کوفې او شام ته بوتلو هغه انداز کې بوتللو څه د مولا لاسو کې تسبیح وې غاړې کې هارونه وو. مولا ته څه کله مدینې نه راوستې نو تا سره خلخانه نه وه مولا خو ما سلامي سجاد مولا باندې که سترګې اوچتولې نیزې باندې بې د بابا مرخلله لیده که یوه طرف ته یې مخ خړولې که درمنه ترور بېلېده بل طرف ته یې سترګې خړولې وړه خور بېلېده. مولا امام موسی بن جعفر ته زندان ته راوستې اگر چې ډېر سخت تور و تیاره زندان و مولا ته به ودرېدای نه شوې مولا ته به څملستی نه شوې مولا
خو مولا بیا یا تو سره خو خیل خالا نه وه مولا تو سره خوخیان دی نوی مولا تو سره تران دی نوی مور در سره نوا خو ما سلامی د تا گرانی که سجاد باندې مولا څه خویان دو تران دو سره خرابی تر اخللو مولا کله و طرف ته سترګې غړولې قدر منه ترور بلیدا بل طرف ته سترګې غړولې وړه خور بلیدا څو ترو بغلله مختبو ته کېنسته ما سجاد اورورا دار ته ویه د هوا مرغان چېرته روان دي نو سجاد مولا په سینې پسې ونیوله ما ګرانې خورې نوره د سجاد زړه ماسې زوا د خپلو منځالو ته روان دي زین العابدین مولا امام موسی بن جعفر دې څه کله روستې بازار باندې نه روستې اخیری جمله ذکر د باره مولا ما سلامی تا ګرانې که سجاد باندې څه کله شام بازار باندې دا قافله راوسته زین العابدین یې چې مقافلې نه وړاندې یو شمي روان و هغه به دا غږونه کول او شمیانو کربلیان رغلی دي خروغ استقبال وکوی سجاد مولا یک دی جمله سره بی مدس استقبال وشولو کله دی بازار نه مخته لاړې ما به وړه خور نه پیژندله ما به خپله ترور نه پیژندله الا لعنت الله علی القوم